سنت دی د عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې خو الله جل شانه علامه سیوطی سے په تاریخ الخلفاء کې لیکلي دي چې د شل نه زیات آیتونه الله جل شانه د عمر رضی الله تعالی عنہ په فیصله باندې نازل کړي. اے عمر رضی الله تعالی عنہ په ځمکه کې فیصله وکړه چې دا خبره ټیک ده، نو الله جل شانه با په عرش کې کما یلیق بشانه آیات کریمه به راولېږي چې او د عمر رضی الله تعالی عنہ خبر ټیک ده. علامه سیوطی سے فرمای د شل نه ډیر واقعیات داسې شوي دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو فیصله کړې ده او الله جل شانه د هغې په باره کې آیات را لېږلې دي. او سوچ کوه چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا تراویح کړي څه وې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي. اول خو در سره منه او ښځه به ستا خبره ما تسلیم کړله، ته وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي او دا عمر رضی الله تعالی عنہ شل رکعاته کړي، نو راځه را مخامخ شه چې الله جل شانه داغه په خوښه باندې د قرآن آیاتونه نازلوي. نو آیا د تراویح چې عمر رضی الله تعالی عنہ کړي دي نو دا به الله ته خوښې نه وي؟ تپوس کوم ولې به خوښې نه وي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ د بدر قیدیان چې کله ګیر کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه کرام دې طرف ته وای د بدر د قیدیانو نه پیسې اخلو، فدیت اخلو، پری ویدو موږ به په وسایل والو، زغری والو، اسونه به والو، که کافرانو بل جنگ راغی را سره د مکې د مشرکانو د هغوی دپاره به موږ برابر یو د بل جنگ دپاره پیسې به ترې والو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشوره ټولو صحابو په دې باندې لبیک وکړه چې ټیک ده، خو چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وه نو اجازت به کې و چې مشوره بل چا بل شان کړی وی. عمر رضی الله تعالی عنہ یوازې شخصیت دی په ټول عالم کې چې څه وایي د الله رسوله داسې وکړه. د بدر دا قیدین دا مشرکان د کافرانو دا سرداران چې موږ نیولي دي دوی موږ ته په مکه مکرمه کې ډېر عذابونه راکړي دي، دوی زموږ صحابه کرام شهیدان کړي دي، دوی د الله او د رسول خلاف توره رایستې توره بربنډه کړې ده، دا ظالمان دي، دوی د قرآن خلاف راوتي دي، که دوی پرېښودل بیا ځانونه کلکوي بیا زموږ خلاف راوځي. د الله رسوله زما خو دا خوښه ده چې سرونه ترې ووهه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه فیصله قبوله کړه؟ نه، فدیت یې اخلو، فدیت یې واغسته. الله جل شانه آیات کریمه نازل کړه د چا د فیصلې موافقه، د چا د فیصلې سره برابر وایه د عمر رضی الله تعالی عنہ د فیصلې سره برابر. ما کان لنبی ان یکون معه اسرا، یو نبی ته وایي دا مناسب نه دی چې د سره قیدین دی او د بدر قیدین او د مړه نه کي او حتی یسخن فی الارض چې په ځمکه کې د دوی وینې توی نه کي، د دوی وینې به دې توی کړی وی. نو فیصله د چا په حق کې وشوله؟ د عمر رضی الله تعالی عنہ په حق کې. عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې ناست دی او ارنګې صحابه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام کوي او ستر نه و هغې وخت کې. نو عمر رضی الله عنہ خو غیرتی دی، داسې کوي ځان سره ویل اے کش کې اے الله داسې آیاتونه ته نازل کا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره د صحابو ملاقات مخامخ فیس بای فیس دا بند شي. الله جل شانه آیاتونه قسم دی نازل کړي قرآن عظیم الشان کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره ملاقات بند، دوی به ستاسو نه پرده کوي، صحابه او تاسو به د دوی نه پرده کوئ. شراب کله چې دې آیتونه نازل شو چې دا بند کوي دا بند کوي، اول آیات داسې نازل شو چې دی نه دا ښه چیز نه دی، پیدا پکې نشته او د نفع نه پکې نقصان پکې ډیر دی، نفع دومره نه ده. بل آیات نازل شو چې یاره دا ښه چیز نه دی. بل آیات نو عمر تعالی عنہ څه کوي؟ اللهم انزل الینا بیانا شافیا، یا الله د شراب په باره کې صفا حکم راولېږه چې شراب حرام دي، شراب دا د خنزیر د غوښې غوندې حرام دي، شراب دا د شیطان چیز دی او څوک چې شراب څکي دا شیطانی حرکت دی، الله حرام کا. اللهم انزل الینا بیانا شافیا، یا الله صفا حکم راولېږه. الله جل شانه آیات کریمه د شراب د حرمت راولېږه. د عمر رضی الله تعالی عنہ په فیصله باندې فیصله وکړله. ای ظالمه کم خوازي دغه تراویح چې عمر رضی الله تعالی عنہ کړي دي، قسم په الله په دې باندې زما الله جل شانه خوشاله دی او راضي دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په راضي دی. او دا استدلال زه د قرآن نه کوم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه کوم. زما ورونو ما ته
اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ نه خلق بندو علم هم دې